د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دشمنان د الله د رسول د قتل منصوبه جوړه کړې ده او په کافرانو په مشرکانو باندې یو روب پروت دی. عمر رضی الله تعالی عنہ پاسېدو او تورې راویستا مړه د دې پیغمبر نه خو تاسو ډیر زیات یریږئ او ډېره غټه قسم ترې نه جوړه کړې ده. زم د دې پیغمبر نه به سر جدا کوم تر هغه پورې به واپس نه راځم. زما محترمو هلته پیغمبر علیه السلام لاسونه اوچت کړي دي. یا الله یا الله عمر بن حشام یا عمر بن خطاب دې دواړو ته یا الله په یو کې یا الله اسلام ته قبولیت او بری ورکا. دې دواړو کې یو ته یا الله هدایت وکا اسلام ته طاقت فتح بری ور نصیب کا. الته عمر تور راخسته دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قتل پس را روان دی او الله رسول الله تزار او قطار سره جاړي. وې داسې دوه یاران بچا لیدلې نبی چې یو ورته کنزل او بل دعا کا. الله رسول لګې دې دعا کوي او زما محترمو عمر رضی الله تعالی عنہ غصه کې روان دی چې وی قتل سعد رضی الله تعالی عنہ مخه تراغه. وې عمر صدا سي غصه کې رواني وې زدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قتل پس روانه او دا توره مې راويسته دا تر هغه پورې به دا توره واپس نه دنه کوم تر څو مې په دې توره باندې د محمد رسول الله سر قلم کړی نه. سعد رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې ته د هغې مقابله نشي کولی، ته هغې ته هېڅ نقصان نشي رسولی. زما او ستا رب چې تر کومه پورې غوښتلی نه وي زما عزتمندو زما او ستا نوکم څوک ازار کولی نشي. په ځمکه باندې تر هغه پورې فیصله نه قایمیږي تر څو پورې د اسمان نه فیصله راغلی نه. دا یاد ساتئ نن ما او تا د مخلوق نه یریږو، نن ما او تا د ښځې نه یریږو، د بچو نه یریږو، نن د ګاونډي نه یریږو، د مقتدي نه یریږو او د الله یرم په زړه کې نشته. د یو جج او کرنل او وزیر اعظم او د پولیس او د فوج نه یریږو، د هغه الله یره زمونږ په زړه کې نشته. زما محترمو که د الله یره زمونږ په زړه کې وه تاسو وایئ دا جوماتونه به ویرانو. د الله یره زمونږ په زړه کې وه نن به دا د خویندو حقونه موږ داسې ایثار کړي. نن که د الله یره زمونږ په زړه کې وه موږ به د یتیم په مال باندې خېټه اچولې وه. د الله یره زمونږ په زړه کې وه موږ به نام تول کې کمی کولو. د الله یره زمونږ په زړه کې وه موږ به مسلمان له دوکه ورکوله. د الله یره زمونږ په زړه کې وه نن به موږ قتل او قتال کولو. نن به د مسلمان وینه موږ تویوله. نن زناګانې عام دي، څومره د الله نافرماني نه کېږي. پته ولګېده چې د الله یره نشته، د الله نه نه یریږو. زما محترم سعد رضی الله تعالی عنہ ورته دا خبره وکړه. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي داسې ښکاري تام اسلام قبول کړی، تام ایمان راوړی. یا مام ایمان راوړی. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته داسې ګوري چې ودرېږه اول خو ستا علاج وکړم بیا به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ګورم. اول خو ستا علاج وکړم. تورې راویسته سعد رضی الله تعالی عنہ هم توره راویسته، یو بل سره جنګیږي، مقابله شروع ده. په دې کې سعد رضی الله تعالی عنہ ورته پیغور ورکو وې عمره ته زما او د پیغمبر علیه السلام غم کې لاړ شه په کور کې ستا اوښې او ستا خور مسلمانه شوې ده، لاړ شه د هغې غم دې اول وکړه. ویا د هغې نه بعد په غوسه کې زما محترمو د خپل خور بیبي کور ته راغی. خور بیبي کور ته راغی، خپلې خور کره راغی او زما محترمو چې دروازې ته رانږدې شو نو د دننه نه د قرآن مجید د تلاوت آواز راځي. الله اکبر. د پردې حکم نه و نو یو قاري به راغلی او زما عزتمندو د عمر رضی الله تعالی عنہ اوښې او د هغې خور ته قرآن ښودلو، قرآن یې ورته زده کولو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا قرآن آواز واورېدو چې دا خو واقعي مسلمان شوي دي. زما محترمو دروازې ووهله، په زور زور یې دروازه ووهله.
خور ته فورا پته ولګېده چې عمر رضی الله تعالی عنہ راغی. هغه قاری صاحب ته وایي چې ته فورا په یو کمره کې پټ شه، که موږ ته هر څنګه تکلیف راکوي، هر څومره سخته، هر څومره وهل ټکول موږ له راکوي، موږ یې خپلواني زی خورې ما او دی اوښی دی، ته پټ شه چې نه تا ته څه تکلیف در نه کړي. هغه قاري دننه په یو کمره کې پټ شولو. زما محترمو، عمر رضی الله تعالی عنہ را دننه کېدو سره په خپل اوښي باندې را باندې ورته وایي تاسو بې ایمانه شوي، یعنی تاسو مسلمانان شوي، خپل دین هم پرېښی دی، خپل مذهب هم پرېښی دی. زما محترمو، خپل اوښي را غورځولی دی او د پاسه ور باندې ناست دی. خور بی بی راله چې دا به خلاصې به وکم، یو بل نه به اخلاص کما. زما محترمو چې کله اخلاصې کولو، عمر رضی الله تعالی عنہ دومره زورداره سپیړه د خور له ورکړه په دې مخ باندې چې د هغې په ذریعې سره د مخ نه وینې روانې شول. ما خو تاسو ته ویلې چې دې له الله یو پاور ورکړی، یو طاقت ورکړی، هر سړی به د عمر رضی الله تعالی عنہ نه یریدو. نو خور بی بی د مخ نه وینې روانې دي، او زما محترمو چې کله د خپل خاون وهل ټکول وکته، کله د خپل ځان وهل ټکول او دا وینې وکتلې، را مخکې شوه ورته وایي ای عمره، که ته د خطاب زوی، زم د خطاب لورې ما، زم د خطاب لورې ما. علل اعلان درته دا خبره کوم چې نه، نن ما او خپل خاون په یو ځای باندې په محمد رسول الله ایمان نه وړی. نن ما او زما خاون په محمد رسول الله ایمان نه وړی. ای عمره، ته چې څه کولی شي وکړه، موږ یو قدم وروسته کېدو والا نه یي. زما محترمو، به هر حال چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ دغه جذبات ګوري، د خور دغه جذبات ګوري چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې څومره مینه ده، په الله څومره مینه ده، ورته وایي که قیمه قیمه مې کې، ټوټه ټوټه مې کې، یو قدم وروسته کېدو والا نه یم. اوس الله رب العزت د هدایت فیصله راولېږه، د عمر رضی الله تعالی عنہ د هدایت فیصله الله راولېږه. ورته وایي ښځه ټیک ده، خدا راته ووایي دا تاسو چې د کومو سپارو تلاوت کولو، هغه سپارې لږ راته راکئ، هغه تلاوت لږ راته وکئ، هغه تلاوت لږ را باندې واوروئ. زما محترمو، هغه قاري صاحب چې کم دننه پټ شوی و، هغه هم راووتو چې هلکه د عمر رضی الله تعالی عنہ جذبات خو بدل شو، د هدایت فیصله راله. زما محترمو، عمر رضی الله تعالی عنہ غسل وکړو او هغه کلام د قرآن مجید آیاتونه، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. ها هغه د قرآن آیاتونه واوریدل، نورم په زړه کې رڼا رااله، نورم په زړه کې رڼا رااله. او بیا سوی محمد رسول الله چرته دی، فورا ما محمد رسول الله لبوزي چې زه په ایمان راوړم، ما محمد رسول الله لورسوي. زما عزتمندو، الله رسول الله سونه اوچت کړي دي، د عمر د هدایت د پاره سوال کوي، دعا کوي، یا الله عمر رضی الله تعالی عنہ ته هدایت وکا. ها صحابم غمجن ناس دي، ولی په مکه مکرمه کې خبره خوره شوې ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام د قتل پسې وتی دی، او هغه ټیم د جهاد حکم هم نو، د قتل او د قتال حکم هم نو. څه به کېږي؟ ټول صحابه غمجن ناست دي. که عمر رضی الله تعالی عنہ راغی نو محمد رسول الله ته به ضرر ورسوي، تکلیف به ورکړي، دا به څه کېږي؟ ټول غمجن ناست دي، صحابه غمجن ناست دي، صحابیات غمجنې ناستې دي. په دې کې عمر رضی الله تعالی عنہ راغی. زما محترمو، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ قتلو، فورا تورې راویست چې والله معامله خرابه ده، سړی خو راورسېدو. اوس هغې ته پته نشته چې د هغې جذبات، د هغې اراده، د هغې زړه الله بدل کړی دی، په کم نیت راغلی. خدا یاد ساتئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بهادر پیغمبرو، ډیر غیرتی پیغمبرو. زه اکثریت ویم
هغه د غیرتی پیغمبر امتیان چرتم بی غیرت کېدلی نشي. دا بی غیرتوب ختم کړي، دا بوزدلین ختم کړي، دا ډرپوکي ختمه کړي. په کټ بمري، په بستر کې بمري، په باتروم کې بناستي او مرګ بدل لراشي، په سلیما کې بناستي او مرګ بدل لراشي. تا چې بل باندې د خاورو ډیرې جوړ کړو، دغه شانتي به پتا هم واوري خاوري، اوازونه چې د بل د مرګي اوري، دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري. عجیب رحمان زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او طلاقان دی. مرګ به راځي که نه به راځي؟ راځي که نه به راځي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ وکتلو، صحابه را مخکې شو چې څنګه په عمر رضی الله تعالی عنہ حمله کوله. الله رسول فرمایي رسته شي، رسته شي، ما پسې راغلی دی، زه به د عمر مقابله کوم. زه رسته شي، تاسو به له ګوتې هم نه ور وړئ. زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام په خپله را مخکې شو او عمر رضی الله تعالی عنہ د دې ګریوان نه ونیولو، داسې ونیولو ته ویې وایه په کم نیت راغلی، په کم نیت راغلی. زما عزتمندو دا د څه طاقت دی؟ د ایمان طاقت دی. څه طاقت دی؟ د څه طاقت دی؟ نن د خیره سره د دې ایمان طاقت نه مسلمان د خیره سره خلاص شوی دی. هغه ایمان طاقت مسلمان سره اوس نشته. مونږ چې وایو په ایمان خواري وکړئ، ایمانونه جوړ کړئ. د دې خلکو د ایټم بمې به بیا کار نه کوي، د دې خلکو د اسلحې به بیا کار نه کوي. ما تا ته وویلې چې حاجي صاحب په مرکز کې ناست دی او زما عزتمندو بلوټ وهلې تمانچه مخامخې سینې ته ورله نیولې ده. حاجي صاحب ورته وویل او بھائی پستول سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اوس دا خبره خو ما او تا کو، خو د دې خبرې حقیقت ته ما او تا نه رسېدلي. الله دې مو ورسوي، دې خبره ورسېدې که. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي و چې کله الله رسول زه د دې ځای نه ونیولم که نه، وینیولم، وی په ما باندې دومره روب راغی، دومره یره راله چې زما د ټول بدن نه خوله ووتله. وی دومره روب الله ورکړی و، دومره دبدبه الله ورکړې وه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی وایه عمره په کم نیت راغلی؟ و یا رسول الله کلمه راته ووایه چې مسلمان شوه. یا رسول الله کلمه راته ووایه. چې کله صحابو دا واورېدل، اوه ټولو صحابو نرې تکبیر الله اکبر صدا بلنده کړه. ها په الله قسم او بې عاجزۍ ته ګوره. چا به ورته ویلي ای عمره تا چې ایمان راوړو، اسلام دې قبول کو، اسلام ته الله ډېره غلبه ورکوي. چپ، اسلام مخکې نه عزتمندو، اسلام مخکې نه غالبو. په ما خو پلارو خانم نه سرول، خو چې ما د محمد رسول الله غلامي تسلیمه کا، عمر ته الله عزت ورکو، عمر ته الله عزت ورکو. ان الدین عند الله الاسلام. اسلام عزتمند دی ورونو. 5 وخت مونځ شروع کړئ الله به عزت درکړي. د قرآن تلاوت شروع کړه الله به عزت درکړي. بچی ته پټکې په سر کړه الله به عزت درکړي. بچې د قرآن حافظ جوړ کړه الله به عزت درکړي.